یاره مونږ 15,000 روپۍ میاشت نه ده ګټلې او 20,000 روپۍ ما د عمران خان په حکومت کې بل داخل کو. دا وګورئ دا 20,000 روپۍ او زه دلته د کباړ کار کوم. ما د 15,000 روپو کباړ په ثابته میاشت کې نه دی اخیستی. دی خو بس دغې ته ناست دی چې دا خلک یې غر کو. وایي زه به دا غریب سړی وایي زه به یې جړوم. نو هغه زمونږ سره وګړندی زمونږ سره نور څه چل کوي. دغه ان پی ګان دي ایم ان اې ګان دي بنیګال یې راته په دې ځای کې جوړې کړي دي. هغه هلته کې جوړوي دی دلته جوړوي. نور خو خلک دې تباه او برباد کړو. قسم په خدای کې یو سړی خپل رزق په 15 روزانه وړه ګرانېږي. خلکو به یې په بجټ کې ګرانېږي. په بجټ کې شی ګرانېږي. بجټ خو ما ونه لیدو. بجټ خو د عمران خان په حکومت کې نشته. د هغه په خپل کور کې بجټ لګېدلی دی. هر ټایم د هغه 1500 روپو ته د وړه وخېجو. په 1500 روپۍ وړه دي نو موږ به پسې په دا خلک تش وړه وخوري. نور څه نه خوري. چینی هغه دغه ټیکه د هغه سره د میلیونه د هغه سره دي. هغه ولا په درنو کې پیسې ولګولې اوس هغه نه وباسي. په 240 روپۍ تړی چینی و هغه وروره د هغه سړي د لاس هغه دی په کوم حد ته ورسېده. عمران خان لیوټ ورکړی. اوس ځکه خو زموږ سره دا چل د وروره چې سهار راپاسي وایي وړه چې کوم دی 200 روپۍ ګران شو. چې بله ورځ د بیا راشي د شپې سملې چې 100 روپۍ نور ختلې. هلکه خدای دې پوهه که دا شی یا ختم که چې نه شي کولی قلار شه د حکومت نه. قلار شه نور په کور کې کېنه په بنیګاله کې دې کېنه نور سره مه نوکاږي. یو ورځ چې مونږ راپاسېدو دا مونږ چېرته ونه لیده چې ازاني راغله. خو روزانه ګراني ده روزانه ګراني ده. د دې خلاف دا دی چې ټول خلک یې غر کړه. یو پکې روغ نشته. په 1500 روپۍ 1500 روپۍ تیل 2 دړۍ وړه دي. نور دا مهنګۍ څه ته وایي. زه به که ووایم که ونه وایم. ورځ ورځ سیوا کېږي او د 2 کال به کېدای شي دا خلک ټول دې ملک وتښتي. بیلونه خو معمولي کور دی 5000 رقم نشته. معمولی یو کمرګي کور یو یو پنکه چلے یو برف ماښام مونږه زه په خپله دوکاندار یم غوړي خرڅ کړمه. نو چې زه ماښام کوم ډبه ما خرڅه کړي نو د هغې سره زه 80 روپۍ سهار نورې کمه نو زه ایله ماته هغه میلاویږي. او چې د رشکې کرایه او د ګاډي کرایه هغه جدایي. غریبانان عاجزانه فریاد کې هر ټیم را روان دي. د چی پیسې پوره کړي د ګوړې پیسې پوره کړي د چینی پرونه بل ورځ ارزانه شوه بیا ګرانه شوه 300 روپۍ بورۍ نوره ګرانه شوه چې په 5050 کې وه. بل پرون مې چې راوړه نو په 5300 کې راله کړه. دغه شان چې په 1 کیلو کې 150 روپۍ چې پر بل ورځ ګران شوی دی. دغه شان غوړي په 1 کیلو کې 40 روپۍ نو چې 15 کیلو شي نو 200 روپۍ غوړي په ډبه کې ګران شو. نو دا جزانان اخر به څه کوي. ټیک ده که حکومت دا خبره کوي چې د عملونو فرق دی خو حکومت له هم پکار دی چې کم از کم په دې نرخ باندې لږ نظرثاني وکړي او دا تیل ښکته راکوز کړي عوامو ته فایده میلاو شي. او که داسې نو انشاءالله آینده ووټ بیا د حکومت زموږ نه بیا نه موندو. دلته کې د سړي نه به کار والو په یو ریټ باندې. مونږ وایو زوړ ریټ دی زوړ حساب کتاب دی چې هلته لاړ شو سوداله ملګري هغه کمې پیسې چې د هغې نه راغست دي په هغې پسې 8,000 نورې قرضه او هغه له بیا هغه کار سرته رسو. ولې دلته یو د سړي سره جبه کړي هغه شی خو به بیا کول غواړي او هلته چې لاړ شي شی ښه ګراني. نو ملګري چوکاټ چې و نو د 83 روپو نه 250 روپو ته وختو. په 249 روپۍ باندې نن کیلو دی. لا سبا یې پته نه لګي چې سبا ځمه چې څه به ریټي. نو موږ له خو مهنګایي د حمله ماته کړه. زما امیر علم خان نوم دی د چیرچکۍ اوسېدونکی یم او د مهنګایي خلاف خو دا خبره ده که چې دا خو زموږ د وس نه بهر دي. 14 ما اپریشنه کړي دي پوه شوې او زه بیمار سړی یم. په 21,000 روپۍ به ما پسې د بجلۍ بیل راغلی دی پوه شوې او داسې پسې د ګیس بیل راغلی دی او د کرایې په کور کې اوسېږم بېروزګاره یم دغه یم او مهنګایي زه خو یم چې دا پی ټي آی والا دا دغه نه دا چې 100 دین دا پوه شوې موږ خو جړاله راوستو او دغه راوستو فریاد له او موږ دا د یو ټایم ډوډۍ خوره د بل ټایم نه 40 ورځو کوم وړه اخیستل یا چای چیني یا هر څه هغه اوس صرف په هغې باندې 14 یا 15 ورځو خرچه کېږي. نور موږ داسې ناست یو پوه شوې نو نوې مهنګایي اورو پوه شوې وایي دونه بجلي ګرانه شوی دونه یونټه دونه ډیزل ګران شو دونه پټرول دونه اوړه ګران شو دونه چیني ګران شو. مونږ ته پوه شوې موږ که حلالۍ ولې نه دا غریب خلک و حلال دي چې ختم شي غریب چې د دیو ته دا دغه پاتې شي. هره ورځ او هر وخت لکه 5 وخته مونځ دی 5 وخته ګراني ده.